ونیوله قیدي کړله هلته د روم د جیل نه څه مسلمانان راتلل نو هغې زنانه دې مسلمانانو ورته وویل وی ای مسلمانانو چې کله تاسو لاړ شئ معاویه رضی الله عنه خواته شام ته لاړئ نو هغه ته به یوه خبره وکئ ان امرأة مسجونة في سجون الروم وهي تقول يا امير المؤمنين اے مسلمانانو بادشاہ اے معاویه اے زما وروره ستا یوه خور د روم په بادشاہ گرفتاره کړې ده او هغه صرف دا یوه خبره کوي چې اے زما وروره اے زما بادشاہ زما تپوس وکړه هغه عالم و هغه پوهېده چې د خور عزت څوک څنګه حاصلوي د خور عزت په مذاکراتو نه حاصلیږي د خور عزت په مفاهمت باندې نه حاصلیږي هغه په بدماشۍ باندې په جهاد سره حاصلیږي هغه حضرت معاویه رضی الله عنه هغه چې کله دا خبر هغه ته راله رنګ یې سور شو خپل کاتب یې راوغوښتو ورته ویې ویل اکتب الى کلب الروم د روم سپي ته ولیکه بادشاه نه سپی یا کلب ای سپیه حینما تستلم رسالتي ارسل الی تلك الامرأة مكرمة ومحترمة والا فارسلن اليك جيشا اوله عندي واخره عندك ای د روم سپیه وایي چې کله زما خط در ورسیږي نو فورا زما دغه خور په عزت او په اکرام سره واپس کا او که داسې دې ونه کړل نو زما دې په الله قسمي داسې فوج به در ولېږم چې د فوج اولنی سپاهي به ستا په دربار کې اخرنی به زما سره راسئ دې ته بادشاه ویلی شي چې کله خط ځي روم بادشاه باندې خط وکوتو هغه پر پرپېدو شو وی الا زنانه چې کوم دی واپس کوي او ډېره په عزت او په اکرام سره واپس کړله دې ته بادشاهان ویلی شي قرآن موږ ته داسې غیرت راښیي زما او ستا مشرانو ته قل هو الله احد نه ورځي هغه کې غیرت چېرته دی نو زما محترمو قرآن موږ ته غیرت ښایي قرآن موږ ته جرأت او بهادري ښایي لہذا موږ تاسو له پکار دي چې موږ تاسو خپل بچي دغه شان مدرسو کې داخل کو دا آخره زمانه ده دې زمانه کې حتی کې تر دې پورې بعض خلک موږ ته کافر هم وایي تاسو مشرکان مسلمانان دي موږ ته دومره پورې بره لاړ شي موږ د چا پروا نه کوو هر څه څوک وایي موږ به الحمدلله د دین خدمت به چې کوم دی ښه په کولاو سینه باندې کوو او سباله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو نو یوه خبره به ورته کول غواړو یا رسول الله په دنیا کې خلکو موږ ته ستا وارثان ویل په سر باندې پټکیو یا رسول الله هر قسمه ګناه کړې ده خو یا رسول الله بې غیرتي نه ده کړې ستا خبره هم په هر ځای کې ښه په جار سره کړې ده تاسو به ورته محترم څه وایي خپل کم از کم حوض کوثر خو به ورسره ملاویږو څه جواب خو برابر کوي که نه تاسو به ورته دا وایئ چې موږ مسیح الله مولوي صاحب چې کوم دی هغه به همداسې د نن نه پس به اراده کوئ دا مدرسې به آبادوئ د خپل عالم په قدر کوئ خپل عالم به په اوچت ځای باندې کېنوئ نو زما محترمو دا زموږ علما دي او وختي مولانا موتی الله صاحب العلماء دیوبند موږ چې دا ناره ولګو سر بکب سر بلند دیوبند دیوبند تاسو غوسه شئ دیوبند پکې چا راوستی دی نن امریکې ته شکست چا ورکړ دا کومه یوه ډله وه دا څوک ملا عمر د حقاني نه و فارغ شیخ هیبت الله د پاکستان د مدرسو نه دی فارغ دغه طالبان د دارالعلوم دیوبند طالبان نه دي په دنیا کې نن اسلام چې کوم دی صحیح طریقې سره خوري دارالعلوم دیوبند خلک یې خوري د تبلیغ په شان جماعت دې ماته څوک وښایي چې د دنیا په هغه سر باندې صحابه چې کوم دی د دنیا هغه ګوټ ته لاړ یو صحابي په اوبو کې چې کوم دی خپلې خپې کېښوستلې وی یا الله که د دې نه اخوا ستا دنیا زه به لاړ شم یا الله اخوا نور څه نشته دی او زموږ تبلیغي ملګري هم هلته لاړ او هغه د صحابو سنت یې ژوندي کړله په هغه ځای باندې خپلې خپې کېښوستلې وی یا الله که د دې نه اخوا دنیا زه به لاړ شم خو اخوا نور دنیا نشته دی مولانا الیاس رحمهم الله څوک
د دارالعلوم دیوبند طالب نه و نن دغه دارالعلوم دیوبند خلک دی چې په ټوله دنیا کې د اسلام چې کوم دی جنډه بلنده کړې ده زه په خپله باندې بنور ټاون کې زمونږ استاد محترم مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب چې د ختم نبوت امیر دی د وفاق المدارس هم امیر دی موږ ته یوه قصه کوله هغه خپله باندې چې ورځې مخکې د کعبې چې کوم امام دی لوی امام عبدالرحمن السدیس وی هغه د ټول پاکستان د علماو چې کوم د دارالعلوم دیوبند علماو هغو له دعوت ورکړ چې راشي او تاسو زما دعوت قبول کړئ وی چې کله موږ هلته دعوت ته لاړو او روټۍ تیاره وه عبدالرحمن السدیس چې د ټول مسلمانانو امام دی په خپله باندې لوټه راواغستله او ویل چې ای د دارالعلوم دیوبند علماو نن زه تاسو له په خپله باندې لاسونه انځمه او په خپله باندې لوټه راغستې وه وایي ځکه چې د دنیا په کم ګوټ کې موږ ګورو د اسلام خدمت کوي که د تبلیغ په شکل کې کوي که د جهاد په شکل کې کوي او که هغه د مدرسو په شکل کې که د تصوف په شکل کې دقه د دارالعلوم دیوبند بچي دي نو څوک زنده باز دي دارالعلوم دیوبند علما زنده باد دي په هر وخت کې زما محترمو د دشمن مقابله کړې ده نن تاسو ګورئ دا علما څومره په غریبۍ سره لګې دي کورونو کې ضروریات شته دی لیکن نه دین مقدم کړی دی تاسو هم پکار دي زما محترمو د علماو ضرورت ته وګورئ د علما تاسو دا خیال نه چې علما روټۍ نه خوري د هغو کور کې ضرورت نه نه د ټول نه ډېر ضرورت د علما وي خو هغوی څه وکړي اوس که موږ دغه کار شروع کړو چې بلاکونه او دغه رنګې ځان نه مصریان جوړ کړو بیا دا کار نه شو کولی او تاسو یې بد هم ګڼوي وګوره ملا چې کوم دی دا کار کوي نو زما محترمو کم از کم سبا له به چې کوم دی الله له جواب هم ورکوئ رسول الله له به جواب هم ورکوئ هغې دپاره ځان تیار کوئ نو د نن نه پس به کم کسان داسي ستاسو نه زه وعده اخلمه کم کسان به داسي چې هغې ما سره وعده وکړي او د وعدې نه چې کوم مخالفت کوي هغه تاسو ته پته منافقي وعده را سره کلکه وکړئ چې د نن نه پس به د دې کلي خلک هغه ټول د مولانا مسیح الله صاحب سره موږ ودرېږو د دین چې کم خدمت کوي د هغه کار به څه شی ماشومانو ته سبق کوستل زمونږ کار به صحیح زمونږ کار به د هغې امداد کولی هر قسمه امدادي ماشومان به چې کوم دی هغه ته ورلیږو نور د مدرسې چې کوم ضروریات دي دا به بار نه لیږو افسوس خبره ده اله موږ ښه مالدار یو موږ ښه ډېر مالدار یو ما محترمو پیسې را سره شته دی لیکن د شرم خبره ده اله زمونږ دا پاک علما چې چاته د قرض هم نشي ویلی دا علما لاړ شي کراچۍ او پینډۍ ته او یو پنجابي ته لاس نیسي وایي ما ته پیسې راکړه هغه ورته وایي ځه ورک شه دا علما چې کوم دی موږ په هغه خلکو بې عزته کوو زما محترمو دا ډېر پاک علما دي ډېر داسې خلک دی شرمېږي چاته د قرض هم نشي ویلی لیکن د مدرسو دپاره د الله د دین دپاره موږ چې کوم دی خپل پټکي د خلکو په قدمونو کې ږدو دا ګران کار دی زما محترمو د نن نه پس څوک داسې کسان لاس چوت کوي چې موږ به د مولانا مسیح الله صاحب چې هر قسمه تعاون کوي څوک انشاءالله مدد به وسه کوي د خیر سره ماشاءالله الله جل شانه دې ستاسو دغه قرباني چې کوم دی قبوله کړي زما محترمو زموږ مشران هغې مجلس کې ناست دي هغې به تفصیل سره تاسو سره مخاطب کیږي زه په دې خبرو باندې ستاسو اجازت غواړم